بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره زه محمد شفیق وردګ له خپل درانه میلمه سره له خبرو وروسته خپرونه کې ستاسو په چوپړ کې ټاکل شوې سبا یعنې د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د افغان سولې په هکله یوه غونډه په لاره واچول شي. عبدالله حامد کرزي د طالبانو او یو شمېر هیوادونو استازي به پکې ګډون ولري. ویل شوي چې په دې ناسته کې به د لنډمهالي حکومت په هکله خبرې وشي. د هغه څه په هکله چې ولسمشر محمد اشرف غني له وړاندې رد کړي. ویلي دي که چیرې طالبان غواړي سر له سبا له مودې وړاندې ټول ټاکنو ترسره کولو ته چمتو یو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر سیاسیونو او طالبانو له لوري پر ښاغلي غني تور پورې شوی و چې دوی په هېواد کې د سولې لاره ډب کړې ده. نننی بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی چې ښاغلي ډاکټر نصیر احمد کمال به مو ملتیا کوي. په بخښنې نصیر احمد کمال. بله ډاکټر صاحب صحیح ده. ډاکټر صاحب ستړي مه شئ، لومړی خو په خیر راغلی. ټاکل شوې سبا ته په مسکو کې د افغان سولې په هکله ناسته ترسره شي. دغه ناسته څه ډول ارزوئ تاسې؟ تاسې لیدونکو او اورېدونکو ته تخنیکي همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. د ډېرې مودې پس چې په قطر کې د کرسمس رخصتیانې طالبانو کړې وي، د کرسمس رخصتیانو نه وروسته دا یو بل فرصت پیدا شو چې طالبان او د افغان پلاوی چې په هغې کې د افغانستان د حکومت نمایندګي دي، په هغې کې د سولې شورا نمایندګي ده، او د دې ترڅنګ په دې ناسته کې د افغانستان هغه 40 کلن غمیزي هغه مشران چې په دې 40 کالو کې په جنګ کې، په حکومتدارۍ کې، په سوله کې ونډه لرله، هغوی په دې کې اشتراک کوي. او بدبختانه به ووایم چې په هغه ځای کې اشتراک کوي چې هغه روسیه ده، او د دې روسیې د لاسه زمونږ یو قانوني او توانمند حکومت او قانوني او توانمند رئیس جمهور شهید کړلی شو. په هغه ځای کې دوی ناسته کوي. دا د بدبختۍ ځای دی او دا ټول بې اتفاقۍ ځای دی. ناسته زه په ښه مثبت ارزوم. ناستې څه تاوان نه کوي. موږ همیشه خوشحالیږو، موږ او تاسې ټول ولس چې افغانان سره په یو میز سره کینی، ناسته وکړي او په ناسته کې هغه ستونزې مشکلات حل کړي. البته د مسکو ناسته به زما شخصي نظر دا دی چې دا به کمې پایلې ونه لري او نه به کومه نتیجه د دوی نه راوړي، خو د هماهنګۍ دپاره، د همغږۍ دپاره او په راتلونکي باندې بحث کولو دپاره البته دا یو ښه زمینه سازي ده، یو ښه چوکاټ دی. په دې کې به حکومت هم کوشش کوي چې دوی په زړونو، نیتونو او پلان کې څه وي یو څه ووایي. همدغسې به طالبان هم په دې باره کې بحث کوي چې موږ تقریبا څه غواړو، څنګه حکومت مخې ته راشي. او د موضوع اجنډا البته نه ده جوړه شوې، موضوع معلوم دی، بحث کوي. دې ترڅنګ چونکې په دې جنګ او سوله کې امریکا ښکېل ده، د روسیې دپاره به هم دا یو ښه فرصت وي چې روسیه ونه وایي چې د افغانستان په دغې د سولې په موضوع کې زه شاته شوی یم او بیا به دا خنډونه جوړوي. نو د روسیې دپاره هم دا یو ښه فرصت دی چې دی ترې ګټه پورته کړي او د دغه ګیله که په نړیواله سطح باندې وي یا د امریکې نه وي، په هغې هم بحث وشي. نو دا یو ښه زیری دی او ښه ناسته. ډاکټر صاحب ځینې شنونکي بیا وایي همدغه تاسو خبره کوي چې کومه پایله به ونه لري، خو د ترکیې د ناستې لپاره چې وړاندې له دې امریکا ویلي وو چې ترکیې ناسته به بن ته ورته یوه ناسته وي. د ترکیې د ناستې لپاره د مسکو ناسته د لارې هوارېدو دپاره رامنځته شوې. همداسې ده، کومې اسانتیاوې به د ترکیې د ناستې لپاره رامنځته کړي د مسکو ناسته؟ ګورئ، یعنې په مسکو کې به داسې څه ونه شي چې هلته پرې فیصله وشي او یا هلته د دې ټول ښکېل اړخونه په دې موافق شي چې موږ به داسې کوو. د روسیې ناسته یو ما مخکې عرض وکړه چې یو منطقوي اجماع په خاطر باندې کیږي او د دې ترڅنګ د افغانستان دغه د جنګ او د سولې اړخونه د دې د همغږۍ دپاره کیږي. البته یو لاسته راوړنه به وشي چې په دې ناسته کې د
د طالبانو دریځ به معلوم شي چې دوی څه غوښتنه لري. زه فکر کوم چې دوی به دلته یو څه دریځ خپل واضح کړي او افغان لوری به هم هغه دریځ چې په خوله لا نه دی ویلی او په زړونو کې کوم نیت لري دوی به هم واضح کړي او روسیه به هم یو څه دریځ ولري چې د دې ناستې نه وروسته دی به خپل یو دریځ وکړي. نو زه فکر کوم چې امریکا هم دې ته په تمه ده چې د ټولو خواو هغه رسمي دریځونه ورته ویلی شي یا د دوی هغه نیتونه چې دوی به په دې ناسته کې وي د دې خبرو او د دوی هغه راتلونکي پلانونه به دغلته دوی ووایي. امریکا به دا رجمع کړي دې نه یو مواد به وي ډیټا به وي دا به رجمع کړي د دې نه په استفادې سره راتلونکي ترکیه کې کوم غونډه کیږي دې نه به استفاده وکړي. نو فکر کوم چې دا ښه کار دی خبره ده. ډاکټر صاحب له دې وړاندې ځینې ناستې ترسره شوې وې چې په افغانستان کې خو ډېر اړخونه او استخباراتي کړۍ ښکېلي دي که نه نو ډېری داسې ناستې ترسره شوې چې هغه هیواد به چې کوربه و یا به یې د ناستې پلان رامنځته کړی و د دوی سیال یا رقیب هیواد ته به یې اجازه نه ورکوله. نو همداسې اوس په مسکو کې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او روسیې امریکا هم ویلي دي چې امریکا او روسیه له دې سره چې ډېر اختلاف لري خو په افغانستان کې په یوه نظر دي. خو په دغو ناسته کې چې وګورو دوه مهم هیوادونه چې په هیواد کې تر ډېره ښکیل دي یو هند دی یو ایران په دغو ناسته کې ګډون نه لري. د دوی ګډون او نه ګډون به څه ډول اغیزه ولري په دې بهیر؟ ګورئ په مجموعي طور باندې دا ښه خبره ده چې د ګاونډیانو اجماع رامنځته شي او په هره ناسته کې که ایران دی پاکستان دی روسیه ده او هند دی هغه مهم څلور ملکونه دي دوی ناسته ولري دوی ناسته کم تاوان نه کوي او دا خبره ده. خو زه فکر کوم چې دغه د روسیې ناسته دا یوازې روسیې ته دا یو قسم حق اولیت ورکړل شوی دی امتیاز ورکړل شوی دی چې ته ځان ته یو قوت او موږ ستا د افغانستان په سوله کې ته داخلي نو دې خاطر باندې موږ تا ته دغه یو حق اولیت درکو چې دغه پروسه ټوله موږ تا ته مخې ته بوځو او هغه د اړخونه چې دي د سولې یا د جنګ اړخونه دي دا موږ ستاسې کور ته دراوړل. نو دا یو په دې سوله کې د روسیې دپاره یو اطمیناني ناسته ده چې دوی اطمینان وکړي چې امریکا په دې پروسه کې موږ ته زیره کوي موږ شاته نه غورځوي. دې ترڅنګ تاسو د ایران او د هند خبره وکړله. ایران خو تر دې دمه دومره نه دی پوښتل شوی خو البته هند سره زلمی خلیلزاد تللی دی هندوستان ته هم تللی دی د دې نه مخکې چې د روسیې غونډه وشي اړیکې نیولي پاکستان ته هم تللی دی. ایران سره تر اوسه د دوی هغه د اټومي نوکلیر کشمکش پاتې دی په هغې باندې او ایران سره د سلیماني د وژلو موضوع پاتې ده. تر اوسه جو بایډن د ایران په هکله باندې کومه پالیسي نه ده غوره کړې ده او نه کومه اعلامیه کړې ده. نو د دې په خاطر باندې امریکا غواړي چې تر څو پورې چې د امریکای پالیسي نه وي اعلان شوي د ایران په هکله باندې نو په دې موضوعاتو کې نه کړی نو بناً په دې خاطر باندې چې روسیې ته یو حق اولیت ورکړي دا غونډه هلته وشوه. مننه ډاکټر صاحب. ویل شوي چې په دې ناسته کې به لنډمهالې حکومت ته اشاره وشي. د لنډمهالې حکومت مخکې له دې روسیې ویلي وو د امریکا په پلان کې خو همدغه مسله ده او روسیې ویلي وو چې د ټولو په ګډون به د لنډمهالې حکومت ملاتړ کوي. په دې ناسته کې که چیرې د لنډمهالې حکومت یادونه وشي افغان دولت به بیا د منلو وړ وي؟ اول خو زه فکر نه کوم چې په دې ناسته کې په دستي د دې حکومت جوړېدو نه مخکې زه به دا ارزو کوم چې ډېر سټیپونه پراته دي چې موږ یې بوځو چې په هغې کې اول قدم باید په اوربند باندې بحث وشي دویم قدم کې د طالبانو په راتګ باندې بحث وشي دریم قدم کې د نړیوالو په اجماع باندې بحث وشي په څه دغه 10-12 پړاوه دي قدمونه دي حکومتداري او نظام راتګ ډاکټر صاحب کله چې افغان حکومت یا امریکایي لوری هر لوری چې وي چې د طالبانو غوښتنه ونه مني نو امکان نه لري چې طالبان راشي که نه؟
دې کې هیڅ شک نشته دی چې یو مزاحمت به جوړیږي، خو داسې هم نه کیږي چې طالبان د 100% څه ویي او د دوی غوښتنې به منل کیږي. ګوره 15,000 بندیان یې وغوښتل، ورې کړل. نورې ډېرې غوښتنې تقریبا وکړلې. په دوحه کې دوی هغه مشران چې وو تور لیست کې وو د هغې نه لرې شو. نو خو زه فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې طالبان هم په دې پوه شوي دي چې بعضې غوښتنو کې انعطاف کړی دی او په دې پوهېږي چې که دوی غواړي چې سیاسي ډلې شي، د جنګي ډلې نه راواوړي، سیاسي ډلې ته تغییر وکړي، نو دوی به د بعضې غوښتنو نه تېرېږي او مطلق به په بعضې غوښتنو باندې نه ودرېږي. دا که چېرته دوی ودرېږي، دا اوس نړیواله اجماع تقریبا رامنځته شوې ده، نو طالبان به یو ډېر کلک او مزاحمت سره مخ شي، سیاسي مزاحمت سره، او دوی به یو دغه اوس چې کوم اهمیت امریکې ورکړی دی، د نړیوالو ورکړی دی، نو دغه اهمیت هم د لاسه ورځي او دوی باندې هغه اعتماد سازي چې تر دا دمه شته هغه د لاسه ورکوي. نو خو طالبان به خپلې غوښتنې کوي او د هغوی فکر کوم چې دغه غوښتنې د نوي حکومت د جوړېدو یا موقت حکومت د جوړېدو دا د دوی هغه د غوښتنو په لیست کې هغه د اهمیت وړ غوښتنه ده چې دوی همیشه کړې ده او کوي به. خو بیا هم د نړیوالو او د افغان دولت هغه دریځ ته په کتو باندې دوی به یو څه نرمښت په دې کې وښيي. ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنه دغه ده چې مخکې مو یادونه وکړه امریکا او روسیه څنګه چې امریکا هم اعتراف کړی چې له روسیې سره ډېر اختلافات لري، خو د افغانستان په هکله نظر یو دی او په دغو غونډه کې د ایران او هند نه ګډون ځکه چې په افغانستان کې مهم رول لري ولوبولی شي، د دوی نشتون به څومره زیان رسونکی وي د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو په برخه کې؟ ګورئ، بیا هم زه دا ویم چې ایران په دې پوه دی چې امریکا سره زما ډېر مسایل دي، دی به په دې خفه نشي یا به د سولې په پروسه کې ډېر منفي رول ایران ادا نه کړي چې زه ولې نه یم پوښتلی. په دې چې د افغانستان موضوع نه جدا د ایران او د امریکې ډېر موضوعات دي سره تر اوسه پورې هغه نه دي حل شوي. ایران خو په ډیپلوماسي پوهیږي او په بعضې مسایلو حساسو موضوعاتو باندې پوهیږي، تر څو چې د امریکې ایران سره حساس موضوعات نه حل شوي نو ایران به ډېر ګیلمن نه وي. البته د ایران رول د افغانستان په پروسه کې موږ سترګې نشو پټولی، دا رول به په آینده کې موږ وینو او ښه واضحه به وینو. د ایران په افغانستان کې دستیم کافي رول دی، 40 کالونه هم رول دی او بیا به هم پاتې کېږي. په دې چې ایران زموږ یو اسلامي ملک دی تقریبا او موږ سره ډېر مشترکات لري، نو د دوی په رول باندې سترګې نشو پټولی. او هندوستان په دې پوه دی چې امریکا زما ستراتیژیک ملګری دی، په دې به ترې نه خفه کېږي چې اوس یې ماته په روسیه کې ناستې زمینه سازي ونه کړل. هغه قناعت به هند اخیستی، خلیزات په روسیه کې د ناستې په هکله به ګیله د امریکا نه کیږي؟ بالکل به کیږي. په دې چې ګوره دلته کوم ملکونه چې غوښتل کیږي یا نه غوښتل کیږي دا د روسیې او د امریکا په خوښه باندې دا کار کیږي. یوازې که چېرته د اجماع او د هماهنګۍ خبره وي، داسې نه کیږي چې روسیه څوک راغواړي او هغه امریکا نه راغواړي. نو زه فکر کوم چې دا مشکل رفع شوی دی چې څوک دې راشي څوک دې رانشي، پسې پرده په دې باندې کار شوی دی. اوس چې نه دې راغوښتي هغوی ته قناعت شوی دی چې موږ په دې کې روسیې سره راضي یو یا موږ هماهنګي شته دی. او هغه ملکونه چې د روسیې په غونډه کې نه دي ناست شوي یا دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې، زه فکر کوم او یقین مې دی چې دا به د ترکیه په ناسته کې راغوښتل شي. دې ترڅنګ باید زه فکر کوم چې د ترکیې ناسته به مخیرني ناسته نه وي او هغلته به فیصله کن ناسته نه وي، داسې زیاتې ناستې به کېږي او دا به دوامداره اوسېږي. نو هغه اړخونه چې په ناستو کې شریک نه دي هغه ته به اشتراک ورکول کېږي. مننه ډاکټر صاحب. کله چې د ترکیې ناسته دوامداره کېږي د دوحې په شکل، نو د دوحې ناسته به څنګه کېږي؟ ګوره زه فکر کوم چې د دوحې ناسته امریکې لغوه کړې، کینسل کړې ده. خو ظاهرا اوس داسې نشي ویلی چې دا پروسه موږ ختمه کړله، په هغې پروسه مصرف شوی دی یا د حساسیتونو په بنا باندې دا نشي ویلی.
او یا هغه مصارف چې دوی کړي دي، او یا دریم ټکی دا دی چې دوی کوشش کوي چې د یو اخرني اپشن د پاره د دوحې ناست هم وساتو. که چېرته په دې ناستو کې موږ ناکامیږو په دې نوې پروسه کې، د ترکیې په پروسه کې یا د روسیې په پروسه کې یا دغه نوی خط چې دی د دې په پروسه کې، نو موږ پخوا یو اپشن لرلو، موږ به ووایو چې دا موږ ګورو، بیا کتنه کوو، نو دا د کتنه مو وکړله، دې کې باید تغیرات راشي. نو هغه اوس دستي ناکامه ده. موږ په دې شکل والو په یو نیم کال کې نتیجه ورنه کړله، خو دوی اوس غواړي چې د ترکیې ناسته یو نتیجه ګیری، یو څه نتایج لاسته راوړي او پرمختګ پکې وشي، پیشرفت پکې وشي. ټولې خواوې په دې باندې متيقن کی چې دغه د پرمختګ کیږي. خو نیمګړتیا خو زیاتې وي د دوحې په ناسته کې. یو تفاوت دا و چې د دوحې په ناسته کې نړیواله اجماع دومره نه وه لکه اوس چې څومره د ترکیې په ناسته کې ده. خپله د ترکیې ککړتیا د ترکیې په ناسته کې یا د دوی کوربتوب دا یو لاسته راوړنه ده. ترکیه یو اسلامي ملک دی او داسې یو مملکت دی چې نه طالبان ورسره مشکل لري، نه افغان لوري لري، نه کوم بل اسلامي ملک ورسره حساسیت لري، نه ورسره پاکستان لري، نه ورسره ایران لري، نه ورسره تقریبا روسیه لري. نو دا یو لاسته راوړنه ده البته د ترکیې ناسته. نو یو پرمختګ موږ دې ته ویلی شو. ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې د لنډمهالي حکومت ډیره یادونه کیږي، څو چې خلیلزاد کابل ته راغلی او پلان حکومتي چارواکو ته ورسپارلی دی، همداسې ځینې سیاسیونو او حتی د روغې جوړې عالي شورا رئیس تر یوې اندازې پورې د لنډمهالي حکومت څخه ملاتړ کړی دی. خو یوازینی څوک یا ترڅنګ به یې ځینې کسان نور هم وي، افغان حکومت دی، په ځانګړې توګه ولسمشر چې د دې ډول حکومت مخنیوی کوي. خو شنونکي بیا پر دوی تور لګوي چې د خپل واک او ځواک د ساتلو لپاره په دغو برخه کې دوی ناغېړي کوي. ستاسو نظر په دې هکله څه دی؟ لنډمهالی حکومت د افغانستان په ګټه دی که په زیان؟ ګوره، اول که موږ تیر تاریخونو ته وګورو، لنډمهاله مشترکه او یا په نورو وطنونو کې چې جوړ شوی حکومت دی، پاکستان کې حکومت جوړ شو، موږ باندې دلته راوتپل شو، هغه نتیجه یې ورنه کړله. همداسې د روسانو وخت کې په روسیه کې حکومت جوړ شو، دلته راغی داود خان شهید شو، هغې نتیجه ورنه کړه. نو د کاپي شوي حکومتونه دلته نتیجه نه ده ورکړې ده. ولس او دولت په دې تشویش کې دی چې هغه تیر تاریخ بیا تکرار نشي، یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې حکومت مکلف دی چې خپله دفاع وکړي. موجوده حکومت که د هر څه کمې رایې اخیستي یا زیاتې اخیستي، خو د یو سیستم د لارې راغلی دی، د یو نظام د لارې راغلی دی او د انتخاباتو کمیسون د لارې راغلی دی. دغه کمیسون نړیوالو منلی دی، دوی سره نړیوالو مالي او تخنیکي مرسته کړې ده. نو بناءً حکومت قانوني حکومت دی. خلیلزاد خو ډېر کوشش وکړ چې انتخابات ونشي، خو انتخابات وشول. ته چې کله یو قانوني حکومت لرې کوي، دا د رئیس جمهور حق جوړیږي چې هغه د خپلې قانوني راتګ نه دفاع وکړي. ښه خبره دا ده چې دا څو ورځو کې رئیس جمهور وویلي او ډېر په جرأتانه انداز ویلي چې د انتخاباتو په تاریخ باندې تقریبا 4 یا 3 شاوخوا کلونه پاتې دي، په دې باندې موږ خبره کولی شو. زه د دې کلونو دورې نه تېرېدلی شم، خو ځایناستی دی زما د یو سیستم د لارې. ګوره، که دا حکومت دی هم دا خو څه 100 کلن نه دی که نه، دغه 2 کال هم چې دی حکومتداري وکړي، نو دې ته موږ موقت ویلی شو. موقت معنا ده چې دا به یو وخت پس ختمیږي. موقت معنا ده هغه حکومتونه چې هغه ډیکټیټرشپ وي، لکه د روسیې، لکه د کوریا، چې هغې هیڅ معلوم نه وي، لکه د سعودي عرب، لکه داسې نور ملکونه دي، هغې کې ته دا تشویش اظهار کولی شي چې وروره. ډاکټر صاحب، پوښتنه همدلته ده که چیرې نورې موخې و اهداف نه وي د روسیې سیمه ییزو امریکا په ګډون، د ټولو په ګډون، که چیرې ناوړه موخه نه وي، څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړه، سړی به داسې وانګیري چې 2 کاله لنډمهالې دوره ده. نو ولې شخص دوی ته مهم دی چې هغه اشرف غني دی؟ ګورئ، زه دا وایم
چې طالبانو خو دغه 18 کاله جنگ چې کړی و د دوی اهداف خو معلوم و چې موږ دلته شرعي نظام راولو. نو ته څنګه دا شرعي نظام دی ټول راوستو په یو شخص متمرکز کړو چې دا کس دی. خو دغلته اصلي هدف یې پردې تر شا غوښتنې څه دي یا موخې څه دي؟ نو هدف دا دی چې دلته په موقت یا ګوره موقت حکومت مشترکه حکومت معنا دا ده چې دلته یو مرکزیت نشتون. کله چې مرکزیت نشتون وي دلته به همسایه‌ګان هغه شوم عارض چې لري هغه شوم مقاصد چې لري او پر دې تر شا نیتونه خرابوي هغوی کولی شي چې خپلې دسیسې خپل پلانونه خپل نیتونه دغلته تطبیق کړي. هغه هم په داسې حالت کې چې هېڅ بهرني سرتېري شتون ونه لري. سرتېري شتون ونه لري. نو ګوره یعنی دا په دې معنا ده چې بیرته تیرو ته ورګرځي. ګوره ستونزه دا ده موږ دې کې نه وي دا نه وي دغه کومه طرحه چې راوړې ده که په دې کې دایمي سوله راځي د افغان ولس د امن ساه اخلي موږ ته بیخي 100% باید عملي شي. خو دا هلته معلومیږي چې د دوی ګوره موږ په دې موجوده طرحه کې مشکل نه لرو. موږ د دوی افغان ولس د دوی په نیتونو کې مشکل لري. په ډېرې بښنې سره ډاکټر صاحب یوه خبر به په ساده الفاظو په ډاګه وکړو چې دلته کله چې پخپله د افغان سیاسیونو مشران لیدلیم دي په دغو 20 کلونو کې ډېرې تلفونه رامنځته شول ډېرې ډلې د یو بل سره یو ځای شوې چې میاشتې حتی دوام نه دی کړی. خو دغلته یو زبرځواک وته سر پورې چې څوک یې جګړې ته یا پښې کږوالي ته نه پرېښودل. که چیرې لنډمهالی حکومت هم رامنځته کېږي یا اوسنی حکومت له منځه ځي څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه وخت به بیا د ډار څوک نه وي. څه فکر کوئ افغانستان به بیا په رښتیا هم دغو تېرې دورې نه هم بدتره نه شي؟ ګورئ ساده مثال دا دی چې په یو نیم کال په میز باندې افغانان سره کېنسته که طالب دی که افغان دولت دی یو بل یې ونه زغمل خبرې پرمختګ ونه کړلو نتیجه هغه چانس یې میس کړو. هغه ټرمپ چې کوم چانس ورکړی و میس یې کړو چې دوی په میز ناستو. کله به چې مایک پمپیو راغو کله به چې خلیلزاد راغو دوی به سره خبرې شروع شوې. نو ته څه فکر کوې که چېرته دا ټولې ډلې افغان دولت افغان مشران طالبان دې مملکت ته راشي او یو موقت حکومت اوسیږي او په منځ کې درېمګړی قوت ونه اوسیږي نړیوال تضمین په منځ کې نه اوسیږي خو دوی بیا یو بل سره ښکیل کېږي دوی بیا یو بل وجني خو دا کورنی جنګ شروع کېږي. او دلته په حقیقت کې موږ داسې شوم ګاونډیان هم لرو موږ دومره سخت دښمنان هم لرو چې د دې نظام دښمنان دي چې د دې ولس دښمنان دي چې دا 40 کاله موږ تجربه کړي دي. ولې به دې سترګې پټو؟ ګوره دلته چې درېمګړی قوت ونه اوسیږي زه وایم. خو دلته ډاکټر صاحب په ډېرې بښنې ګاونډیان ټولو پېژندلي وي تاسو خبره په دې 40 کلونو کې خو دلته کله چې موږ په خپلو منځو کې نرسه جوړیږو یو بل نشو زغملی نو خارجیان به تر څه وخته د موږ څارنه کوي د موږ ته سر پورې د موږ څارنه دې نه کوي. موږ ته دلته کوم مقصد ته چې راغلي دي نه به راتله هغه مقصد دې پوره کړي. هغه مقصد تروریزم ځپلو تا تروریزم ونه ځپلو. په مقابل کې ته طالبان راولې صحیح ده راواله خو داسې مه راوله. موږ ته چې څه د 18 کالو کې حاصل کړي دي دا راته روغ جوړ پرېږده روغه فضا قانونمند حکومت راته پرېږده تر هغو پورې ته دلته ککړ شه تر هغې پورې ته دلته کار وکړه په صداقت باندې چې موږ ته یو نظام یو سیستم یو قانوني تشکیل موږ ولرو. که موږ انتخابات کوو دلته که موږ لویه جرګه کوو موږ نظام موجود واوسیږي دا وخت دی وخت اخلي کال نیم کله چې دا پوره کړو نړۍ ته وښیه چې ما روغ افغانستان روغ نظام کې دومره صداقت مې وکړ ختم دی فقط او نور ځای زمونږ په خارجیانو باندې موږ شک لرو د دوی په نیتونو باندې شک لرو د دوی په عمل باندې شک لرو ګاونډیانو باندې موږ شک لرو د دوی شومو اراضو باندې شک لرو. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه ژوندي اوسئ چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړ. قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ستاسو له ملتیا هم منندوی یم. تر بلې خپرونې مو الله مال شه.